زما باباجي چې مفتی صاحب مفتی شهزاده صاحب تاسو تاسو کې تورنځو کې د مشرانو پته بدته ولګيږي هغه باقاعده پیریانو نه کار غشته دي درس کې پیریان بناستو مستقل به درس کې پیریان دا خبر اظهر بن الشمس تا او که تاسو تاسو دي بډاګانو تورنځو کې کار سړی دته وای بالکل ښکارا خبره ده زمونږ په جمعات کې یو شوه وه جمعې کې به هغې نفسان ګرېبلې خشاک بم شو زمونږه او سورې بم ختم شو نور به لګېده جمعې په ورځ به یې پې کار کوو جمعې ورځ باندې زما د خپلې نیا خبره کوله خپلې نیا خبره کوله وی جمعې ورځ شوه او کور ته راغی چې چای پخه کوي او طالبان مې روستي دي دغه کوي خشاک پرې کوي وی ما چای پخوله وی ما ته چې ورشه هغه اونه خو یې غونډه وغورځوله یا خدایا ونه سنگ غونډه وغورځوله وی غونډه رالم چې جومات کې ونه سنګه والا وی چې رالمه ټول خشاک جومات کې پروت و یا لکه هغه به د طالب ته جبلي وی دا د هغې اصطلاح ده یا جبلي دا دې څه چلو کوي چپ خبرې مه کوه زه پیرې یم او خپل کار به پې کو پټو کې ما ته یو ځل تپوس وکړو ما چې ته ښېګړې د سره نور هم کړې ده که نه هسې ګپ مې ورسره لګاو ما ډېر خدمت کړی دی ما ته نوره ښېګړه خو نه ده کړې خو اخري بالکل اخري یو پیرې ورسره په دوره کې نو ما ته یو بوجۍ راکړه زه د افغانستان یم دله اوچه میوه راوړم بوجۍ راکړه چې اوچه میوه دله راوړم نو جبلي چې هغه تللی دی بوجۍ هم رانه یوړه او میوه هم راونړه پیریان جنات نو دا بعضې وي داسې کار کوي حاصل دا دی چې باقاعده جیلونه باقاعده د هغې سزاګاه او باقاعده عمل به یې پې کوو یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیلا شابسې وجفان کالجواب و قدور الراسیات دیګونه جوړول حوضونه جوړ ډیګی جوړولې دا ټول کارونه کول اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور او یغوصون له فی البحر دریاب نه مرغلې راایستلې غوپې به وهلې باقاعده انساني شکل کې نو اختلاط د پیریانو د انسانانو یو بل سره راغی گپ شپ جوړ شو یارانه دوستانه جوړه شوه یو دی لګیا دی خپل کارونه کوي نو چې هر کله هغه کوي نو هغې به ورته څه وی هغه پیریان خو پالیفلامو دي که نه نیکان هم پکې شته لکه تاسو کې مې اوسو شته اخوا دې خوا مه کوئ ګورئ سم شیخ ها یو خو ما سره خوا کې کس طرف ته ناست دی حاصل د خبرې څه دی ما ته ګوره اختلاط راغی چې اختلاط د پیریانو سره خو هر قسمه علوم دي نو سحر یې زده کوه دې پیریانو دغه د سلیمان علیه السلام د باندې خلکو ته سحرونه وښول جادویي ورته وښو سحر بس هغې کې خو د هغوی مزې وې که نه جناتو کې او چې بیا وصف د شیطانان لکه څنګه چې انسان کې باید صالحین دي او بعد شیطانان دي ګوره من الجنة والناس نو دغه رنګې په پیریانو کې هم شته چې دا څیزونه زده کړل به سحر شروع شو او سحر څنګه شروع شو زبردستې پیسې ګټل شروع شو دکانداري ولګېده تجارت ولګېد او ساحران بناستو پکې او دې خلکو د جناتو نه سحر زده کا او زبردست ښځې خاوند روانې او جوړې او د مور او پلار روانې او جوړې او امتحان کې پاس کېدل او کامیابي او بچي ورکول او لکه نن سبا چې دا قصې پیسې شروع گارنٹی کے ساتھ نارینہ اولاد کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں التا بورڈ لگے دے گارنٹی کے ساتھ نارینہ اولاد کے لیے ہماری خدمات حاصل کرے گارنٹے بچیا چې خدای تعالی ورنکي ته ورکولی شي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما ته ورکولی شي ظاهري چل بل دې جوړ کړی دی یو ځل روان وم دی بالیسار سره مرغو والا ناستو مرغو والا نه زما خیال نو مریض ته پوسټ تلما چې ټس شو زما دې پیسې ته لاس راواچو اله کار غردې دی بو یاره خپم شو ما ولی خوار شي ما ته غردورې بدوم وی قسمت د لټیک کوم یا خدای غوسه رااله خو ما چې وکتل نسواریو خو لکه نسوار مسوار پرات اوس خاغه خونه اوس خاشه کړو ما ځان له قسمت خکه چې د فوټ پات د ناشته نه بچ شي اته خدای به خو واسو بر زوی بابا ز دا ټول چلول دی ها ټول چلول تاثیر شته سحر دا نشته نو ګور اوس واتبعوا دي تابشو ما دا اغه تتلو چې دوی لستل وکول شیطانانو تتلو لستل کول د دې تتلون معلومیږي چې حقیقت نشته صرف ظاهریت ته پکې تتلون معلومیږي حقیقت نشته صرف ظاهریت ته نظر بندي غونډه ده دغه دجال چې به کوي حقیقت نشته تتلو لفظ الشیاطین علی الناس فی ملک سلیمان
اوس پوه شوې په خبره. نو که ته وایې چې دا خو د سلیمان تابع و دا پیریان، نو دا به ورته ده خولي، نو دا به ده ورته خولي. لکه صحابه چې خلکو ته ښودنه کوي، صحابو ته چا ښودنه کړې ده؟ رسول الله. نو وایي نه، وما کفر السحر کفر دی، وما کفر سلیمان، سلیمان کفر نه دی کړی، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانانو کفر کړی دی. یعلمون الناس، ښودل به خلکو ته السحر، سحر. سحر به سحر څه ته وایي؟ سحر په لغت کې یا خفا ته وایي. څه ته وایي؟ خفا ته، لیکن پټوالی وي، اسباب پټ لري، ما بلو درته ویلي دي. یا خف سحر په لغت کې خدع دوکې ته وایي، خداع دوکا، ظاهر هم دوکا ورکوي، حقیقت کې یو شی وي، ظاهر کې بل شی وي. او یا سحر بعض علما وی لسان العرب کې اشتخا تریخي ته وایي. څه ته وایي؟ تریخي. په وجود کې یو عزوه د ترخي اوبه پکې وي، څه شی ده لکه تریخي. ظاهر کې خو دا تریخي ګنده شی ښکاري، مهلک دی، خطرناک مهلک، لږه فایده پکې ده، خوراک ازمایي. که اوشلېده د انسان د وجود تباهي کوي، که اوشلېد د انسان د وجود تباهي کوي، خو لږه فایده ورکې شته دی. یو ساس کې دوه د دې نه روان دي، خوراک سره مخلوط کېږي، نو فایده ورکې شته. زهر دی، خلاصه ده. تریخي کې دننه چې کم شی دی، څه شی دی؟ زهر. پټ الله ساتلی، خو لږه فایده شته. دقه رنګې سحر زهر دی، لږه فایده شته. درې معنی سحر مې وکړې. یعلمون الناس، ښودل به خلکو ته السحر، سحر. دی به هغه زده کول، سحر به خو. او د سحر د عجایباتو او د معجزې منځ کې فرق مې کړی دی، نه واپس کوم. صرف دومره وره، سحر اسباب خفي لري، اسباب لري خفي غیر مادي. معجزه سر نه اسباب نه لري، عجایبات اسباب لري مادي او ظاهر دي. ففرق مې کړیو درته. اوس د سحر حکم څه دی؟ نو ګورې ډېر اختصار سره وایم، ښه دوره حدیث کې بیا به تفسیرونه کوو، ډېر اختصار سره اقسام یې درته وایم، نو حکمونه به خپله معلوم شي. د سحر یو قسم کفر دی، زده کولم کفر، ښودلم کفر. ګوره خبره ته اسانوم، زده کولم کفر، ښودلم کفر، عملم پې کفر. هغه اله چې مشتمل په الفاظ کفریه وي، مشتمل په الفاظو کفریه. نمبر 1. دویم، ساحر ځان عالم الغیب ښکاره کوي. ساحر ځان څه ښکاره کوي؟ عالم الغیب. او زده کوونکي په ساحر اعتقاد د عالم الغیب کوي. ساحر ځان عالم الغیب ښکاره کوي، او زده کوونکي په ساحر باندې اعتقاد د چا لري؟ د عالم الغیب. په الفاظ کفري او مشتمل. یا ساحر ځان عالم الغیب ښکاره کوي، او زده کوونکي په اعتقاد د دې خبرې لري چې دا څه دی؟ عالم الغیب. نمبر 3 راشه، دا ساحر ځان متصرف مؤثر حقیقي ګڼي. دا ساحر خپل جادو قول فعل مؤثر حقیقي ګڼي، چې دا زما تاثیر دی، زه کولی شم. ساحر خپل قول فعل عمل د سحر مؤثر حقیقي ګڼي. او چې څوک زده کوي یا څوک په عمل کوي یا څوک مصدق دی، څوک زده کوي شابسه، څوک په عمل کوي، څوک یې سره مصدق دی، اگر دغه ساحر تصدیق کوي، دم کفر دی. دا درې واړه کفر. ها که مشتمل په الفاظ کفریه ونی، ګوروس ساحر مقصد ځان عالم الغیب ښکاره کول نی، متعلم هم دا نه وایي چې د عالم الغیب دی، د ځان مؤثر حقیقي نه ګڼي، او د خپل عمل او قول ته مؤثر حقیقي نه وایي. د زده کوونکي هم دا عقیده نه. بیا څه شی دی؟ بیا 2 قسمه دی سحر. که زده کې دی دپاره چې دو په سحر علاج کوم، که زده کې دی دپاره چې دو په څه کومه د سحر علاج کوم، مباح دی. مسنون مستحب بیا نه دی، څه چې دی؟ مباح دی. او که زده کې دی دپاره، ګوره هغه قسم نه دی الفاظ کفري نه، زده کې دی دپاره چې زه به تفریق بین زوج والزوجه کوم، زه په دنیاوي پیسې ګټم، زه به ضرر رسوم عبادو ته، نو حرام دی، حرام دی. اوس حکم د ساحر څه دی؟ لومبی قسم ساحر مرتد کافر دی. لومبی قسم ساحر څه دی؟ مرتد. خلاصه شو د مرتد چې څه سزا. دویم قسم ساحر واجب التعذیر دی. دویم قسم ساحر واجب التعذیر. تعذیر او حد کې فرق دی. حد عقوبت مقدره د شارع ته وایي، حد عقوبت مقدره شارع چې کوم عذاب مقرر کړی دی، 10 دورې 20 دورې 100 دورې 50 دورې وغیرہ وغیرہ،
لاس پرې کول او تعذير کې بادشاہ او قاضي له اختیاري چې ستا خو خدار سمره ورکه تعذير کې بادشاہ له اختیاري ستار چې اسه خو خغه نو بس دې کې ټول خبره را لخوا ساحر غر نور غړو امام صاحب وي او دا کا تعذير شو کنه تعذير کې هر سر علل بلا جزئیات میں تراجم کړل کچرته دا سحر اغلم به قسم نو دویم قسمو چې مشتمل په الفاظ کفر او وغیرہ نشته دی دا تعلم دی د پاره کې جو په علاج د سحر کوم د ځان یا د بل مخلوق له فائدہ په ور کوم مباح دی ګوري بیا مباح دی ډاکټریز د کول سب واجب سنت نه دي که خیر ته مقصد او ثواب پکې بیا شتا مباح دی خو علم د ډاکټرۍ خو مستحب دی علم د طب خو مستحب دی لیکن د دې علم د کول مباح ذکر چې خطرناک شی دی ډیر خطرناک شی دی نو که خیر کار دی کو ټیک دا او کدا سه نو ضرر خلکو ته دی نو بیا حرام څه شی دی حرام لومبي قسم حکم د مرتد دویم قسم حکم څه شی دی تعذير د بادشاہ خو د غر نه غړی جیل کې چي مخوله توري ارس چې وسره کوي او تعذير بالمال کې اختلاف دی یو موضوع کې ان شاء الله العزيز راشي مخکې دا